بسم الله الرحمن الرحیم. د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د قیامت په ورځ به درې عدالتونه وي. په یو عدالت کې د خو اړو معافي نشته، دا خو په الله تعالی سره چا لره د شریک جوړولو دی. یعنی په دغه عدالت کې خو به صرف د ایمان او د کفر مقدمه پیش کیږي، او د جرم د معافی په دغه عدالت کې اړو ذکر نشته. دویم عدالت کې به الله تعالی د حق خاوند ته د هغه حق ضرور ورکوي، خوا د خپل طرفه ورکړي یا چې د چا په ذمه حق دی د هغه اصول کړي ورې کړي. او دا عدالت د بندګانو په خپل منځ کې په یو بل باندې د ظلم دی، چې په دې کې به مظلوم ته د ظالم نه بدله ورکولی شي. او دریم عدالت د الله تعالی د خپلو حقونو دی، په فرایضو وغیره کې د قصور کولو دی. په دې کې به الله تعالی زیاته پروا نه کوي، دا د هغې کریم سخي ذات خپل حقوق دي، د هغه خوښه ده مطالبه وکړي او یا یې معاف کړي. جزاکم الله خیر.